خالد أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دا پټ کې مولي کړه هدف د کتاب ضمن بیان شو مسلک د امام ترمذی په کوم مذهب نو هدف په ترمذی کې په دې کتاب کې د مصنف هغه استنباط د مسائل لکه د بخاری کې په حدیث کې مقصد استنباط د مسائل دا هدف اور دویم هدف اداره بیان د طرق د حدیث نه د حدیث مضمون په کومو حدیث سره راغلی لکه دا طریقه د امام مسلم ده کنه د مسلم هدف په کتاب کې د مسلم هدف سره بیان د سندونو او طرق د حدیث هغه ترجمه الباب نه ذکر کوي امام مسلم هغه عنوانات نه ذکر کوي دا عنوان ذکر او دریم هدف د ترمذی بیان د مستدلات د فقهاو شوافیو ته په دلیل ملاویږي حنابلو ته خپل دلیل ملاویږي احنافو ته ملاویږي دا غرض د ابو داود د ابو داود د درې وړو کتابونو اهداف اغراض مقاصد هغه د کتاب کې راځي دې وجه دا انفاق کتب ټول کتابونو نه زیات انفاق ترمذی دی مسند د امام ترمذی سره دا خبره دا باندې مليان جو کدي کنه د محدثین زمانه کې دا تقلید چې موږ کوم تقلید کوو کنه په جزئیات کې احناف دا ابو حنیفه سره او شوافی امام شافعی سره رحمهم الله دا تقلید آغا اول زمانه کې دا تقلید محکم نو او مسائل ټول استنباط شوي نو بس یو عراقي مکتب فکر او یو حجازي و من مالک او شافعي او احمد دا یو اول دې حجاز دا درې مسله عراق کې سم محدثین او حفاظ د حدیث لیکن او سبا کې سو محدثین فقهاء و سم محدثین حفاظ استنباط دی دا دوه ډلې یو احناف دې کې محدثین هم دي او فقهاء هم دي او هغه یو ډله به درې ډلې شو دا دوه یو څلور مسلک نو باندې مریان نه بخاري غوړه پړې دې کې نظر یې شافعي یا غلط خلف الامام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلک د عائشہ تو فائدہ سره بخاری سیدان دې مجتهد دی علی الاسلام او دې ته موافقات باندې مشهور مسلو کې دې شافعي سره یا سره دې شافعي المسلک نو مجتهد دی اجتهاد دی مجتهد چاته وایي دیگه اجتهاد جهد داره نو مجتهد ته وایي من یبذل الجهد لاستنباط الاحکام الفرعیه عن الدلائل القرآن و سنت دلائل روباسي ولا شریعت مسائل فرعیه دې د استنباط او استخراج کی هغه کې مهنت کوي من يبذل الجهد في استنباط مسائل فرعية مسائل فرعية في استنباط حلقين جوړي نظر لاندې او توحید او نبوت او رسالت او منفر دغه متقلید نشته کوم منصوص مسائل اختلاف پکې نه دی یا متعارض مسائل یا مشکل مسائل یا پکې دلیلین متعارضین یا اقوال مختلفه پکې یا حدیث ډېر معناګان یو مولا وایي دا معنا بل مولا وایي دا معنا
ترجیح غواړي څه معنی مجتهدین معنی ترجیح هر مولا کار نه دی خان هر مولا کو جابولی کار نه چې سقوط استنباط او راجح قول دا هر مولا کار نه دی یعنی مجتهدین او کار دی ان دې خدای صلاحیت او نورانیت ورکړي نو بخاری پر مشهور مسلو کې د شوافیو دې ته موافقات دي زیاتو مسلو کې د احناف په شان دي دا ګرانې مسلې وې ټولې دي د خدای د صفاتو مسلې تکوین او یا نور کې د احناف او کوم مشران دي ټول مسلو کې موافقت زیاتو مسلو کې د احناف سره موافقت دي بعض مشهور مسلې دي رب الیدین شو امین بالجهر شو قرات خالف الامام شو نو دې کې دې شوافیو په شان دي شافعي المسلک دې مجتهد ده امام مسلم او ابو داود دې دخل شوافی دا تفسیر مقصد دی ابو داود دې کوم څه کوم نیک مسلک حنابلو نقدې ذکر کې مسائل علی سره موافق او دا مسلم بشافعي شي نسيدار جدا مسلم او شافعي او ترمذي دا اهل الحديث اهل الحديث بيدي تقريب دا فوق نو علمو غزمان دي فقهاء وكذلك اكثر والفقهاء اعلم من معنى هذه المعنى فقيه في لكن لازم من كان فقهاء كان دا اصل کې دا غدي دي مسلم ابو داود ترمذی دا اهل الحديث د پخواني زمانه اهل الحديث دا معنی فقه معنی قياس معنی او دي راجح په حديث چې کوم راجح وي کنه حديث هغه باندې عمل کوي دا یو بوزي چې دا راجح د مسلې څخه بدل او تقلید او ټول محتاج نو دارسته محتاج دې پرو دې په یو مسلې خوري فخيري لکه سفیان ثوری سے مجتہد کے بول احناف سره 95% مسلوں کې امام ابو حنیفه او داغی اور شان چونکہ محدث و سندونه کې نوم راځي دی بل سفیان ثوری سے هر وخت ذکر هر وخت د سفیان ثوری ذکر سفیان ثوری د احناف 95 مسلې په سره کې 95 په ذکر سره یو او د عبد الله بن مبارک آغا د امام صاحب شاګرد دی کنه ما ته تقلید او وخت محکم نو بعد جزئیات ته بدی بدل شو لکه عبد الله بن مبارک ولا په دې ده لیکن او حنفی دا تقلید پر جزئیات نو هغه تقلید عقلی ده آغا عبد الله بن مبارک هغه وکم سل فصلو کې امام ابو حنیفه څخه یعنی دې دا هو به احناف مسلې په کوم څه یو کې په بدلې فصل او سفیان ثوری او فصل کې 2 لاکھ مسلو کې مسلک بدلې او باقي په کم څه دا احناف کینو هونه کاین ماستر فکاین دا قول ذکر چې معلومه ده په هغه د کتابونو قول نه ذکر کول محدثین حدیث کو تو سند سره سبسکرائبر یا مثلا چې وکړه سرکاري شوري راځي کله باندې داوود نه چې سند سره کوم خبره راځي او چې کتابونو کې پراته دي کنه محمد سره فقره او ابو بکر په امام هغه نه هغه زمانه کې د کتاب د بیان نه کو سما او قرات علی شیخ او سما شیخ دا خبره دی استاد ما کړی او ته تذکر کړی دا او ته تعامل کړی دا تاسو دا طریقه دا څه خبره دی چې دا حقیقت دی نو خلک په افغاني په ځای نو یو ځای نو دې کړی خروانه ناغا داغي خبرې کتابونو کې دي او دې ته په سند نه راځي د نړۍ سره ناس نه یو دې کاروبار دا پوری د ماته د سنت د نیچر نو کې نیچر ویډیوان او خواص ته بم اواز
तो मुख्तलिफ और इब्राहिम नबो और सलीला इब्राहिम ने हंसलीला इमाम बुखारी शाकिर दावत क्यों पकान ये बराबर हाँ जैसे अभी तक पसंद है तो नहीं जाने जो सनद नहीं यो किताबों ने न जिक्र और सनद नहीं ठीक हुआ क्या सर नकाश तकड़े और आका Al-Tirmidzi wa Muslim wa Abu Dawud da ahli hadis di bahasa hadis rawaih itu berkual ilmu wa taqwa mutabiq akhir ini benar nah mungkin ramai hadis ini ada hadis yang dalam beredar audio pada ada pemain kiri kunci ahli Quran dan tahu wala Muhammad Parvez ahli Quran dan tahu jadi mana ada يعني هذا القرآن ما فكذا منكر له الجياد حديث في حديث حجة له وحديث ليش كذا ده चंदर कब्जा अफगानियान मुतेबा बानी जो अपनाएंगे ईरानी जो अपनाएंगे अजमी अभी लेकर करें हुज्जत हदीस कबूल हुज्जत का हुज्जत है इनके बराबर नमूद बकबला माना के वर्दश तो विशाल और हज तो कॉन्फ्रेंस तो विशाल और ज़कात तो हुकूमत से सही ज़कात नबीवा दादी का तो क्या और बड़े लोगों के टेलीविजन पर पकड़ने पर योगदान की हुकूमत की ना मुनकरे हदीस या सही तो अहले कुरान मुनकरे हदीस और जदीद ज़माने अहले हदीस टूटी भी अफ्रीकनी दे रहा है चले लाश क्या वल्लाह से हुई तुम्हारा मालूम है ज़वाहिर जदीद बुनियाद पत्रे सुनो पर इनकार है يوم آثار الصحابة وآثار التابعين حجت نمي ذيمو إيجا المجتهدين واجتهاد حجت نمي ودريمو إجماع الأمة نمي صواهر الذي علمان لي حقيقي خبري كريم شاور الله سوي زواهر في عام ذكركي الذي مسلك والأرض بطريس منه فإنكار رأي إنكار ده إجماع إنكار ده أقوال الصحابة وآثار التابعين شلنا تناوي عمر نمر مو أبو بكر نيو مو عمري نيو مو محمديو فلا أبو بكر عمر سيد الإمام النبي عليه السلام دشمنان كذلك القرآن والسنة عالمان ذو حنفي نيما ذو محمدين يعني حنفي ولا محمدين كذلك لا تقول أبو حنيفة مصري وهم مصري يعني أغلب سنة مقبلة پیغمبر خبر مقبله اگر دین عالم دے استاد دے ہر فن کے سمے استاد ترکان دخل ترکان دخل استاد لواری دخل استاد ہر چیز مشر سرد دے کنا خبر زبان نو تسنگا کتاب تے کتاب نسل دی اور تے کتاب چارا صحابہ نو رسول تے کتابوں رسول کتاب صحابہ رسول تابعین چاچا رسول دے غنا منی Mencari bising kebetulan luka poya dera dari, terus wajah sama ada pasar ni. Awak sosial kita dari orang Indonesia sampai pergi ke satu sampai. Mustaqbal mudabar dengan anak takwadar ulama Al-Quran dan Sunnah mahirin dari ilmu mujian mani. Mereka orang mujtahidin dari ilmu mani. Atau dari takwa olehlah agama Islam di kota pada seluruh fasih. خيمات على جبال رمضان وكان على جبال السلال ونسأل من السبيل ولين يونستيو بنت لو لا ولا لا يونستيو السلام الإسلام مع السلام لأن الحديث فيه يعني منكر الفقه وغير المقلد شيء في الدلالة المدرسية شيء في الدولين خلق أحاديث ومن يحيي وأحناف أحاديث ومن يحيي كيف يتعلم؟ نبي سعيد كلام بعدين أستاذ خلق أحاديث ومن يحيي حديث وأحناف أحاديث ومن يحيي الشيء سوى بطول أحاديث ومن بكار ذلك بابا نبي ولا سنوات
فطول حديث عملته كبابا نو كيف متدري ده فطول فكاته انا حديث او على يوم فطول فكاته وحديث متواتر اتوشن وتأوي فطول قرآن مليش يقدم طاول مرش يقدم كل شيء قرآن كراديو وقال فائدة في وصية لأزواج المكان حول غير الإخراج يوقع عدتهم القرآن كراديو فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج المكان وقال يوقع عليه هو قصير آيات كراديو يصرون من شهودات زوجة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة قلنا قل وصرون من الشجرة العدات يلي بيته واسكية أيوة آيات بلما لمي كان نتجه طول حديث وانا عمل بطول قرآن عمل يوم قال بلاني يا بطار كم يوم لازم وقاس بلاني يوم بلاني كتاب لازم يتنقل دبل متروك يقول منسوك يا فاتر أو عمل بدي يوم بلاني أو بي أبو داوي بيوم عمل فكاد مشرف تاسمل جي داويل وانا اسماعيل عبد الرحمن سر ایرانی کولر دے وقوموا لله قانتين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقراءة الإمام قراءة القوم لا بينهما كتابه فإن حضور پاک مالي ونادى القرآن ما در القرآن کی وجہ ہے یہ امام قرأت امام کافی بس تکفوا لا تقرأوا خلف الإمام بلو کہ لازم ویا بل کہ معلومی کہ ویا بل کہ لازم ویا بابا پتا ہے شیخ سے دویا بابا بابا یہ رضا تعالی حدیث قول ولي لأنه على حديث الأول نوم بولد والأول نوم كثير على حديث نوم وصحابه بنو على سنة معمول لها أعمال توحيد الشريعة التي كم معمول هذا الصلاة لكن على حديث كل أستاذ حديث على النوى فتحنا على السابق على النوى على الحديث تجيبوا على حديث فحديث كذلك مراد تنمون ده سنة ده أستاذان حديث يعني دي أحاديث والذي مهارة لكن كان يشبه مدام محدثين هو أولياء والليالي أولياء الحديث في ندازة توافقات بزيادة جاء بنوصل موافقة زيادة أو جاء شوافي وصل زيادة ندا هذا زمانه أهل الحديث في جاء كان العلماء كان النبي ولا فيه ده مسلك ومسلك يسوع التلميذ هيك ظاهر الحديث كتكون عجيب عمل كده باقي قول الفقهاء بسيطي زياد بشوافي وبسيطي كمان سهنا بلو بسيطي كل بشافي سے بمرش كريلا بشيطي فيه وشدد فيه الشافعي فيه بچادا پٹکی پپیلس کے بانے سجدہ و رمون دینے کو جراثیم ہوتوں نے لگے مسرات تو فرمان پر زبان ہے داسي نبی دلیل دی کہ چپل دے کے راځي بنجاست په مسله چې معمولی د میږي د خپل عمر نجاست پروتي نو معقول نه دی امام ترمذی موږ په دې صحه کړي چې چې بعد د زیات د میږي د عادت اگر کیا ما تقلید داس نه وکړو اکثر وکړو او بعض د ودی راځي हाँ पढ़ने सब अब्बाब الطهارة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طهارة ولا مقدم کو ونور الشرطور مالك وذات الصلاة شرط لا يسجد بدين جسو حقوق الله يوصو حقوق العباد حقوق الله أهم تكمل شروع
یو حقوق العباد هغه یو په بلې وجه سره بنده محتاج دی یو د خدای ذات ډېر اهم دی حکم پوره کول لمونځ دی روژه ده نو حقوق الله اهم دی او په حقوق الله کې اهم عبادت سره طالبانو صلات او د صلات شپږ شرط دي په شپږو شرطونو کې اهم شرط طهارت د بدن دی دغه طهارت شرط اهم دی هذا تلك مشاهدين طول درد كلمة وموليا ولا موليا شبك شروط بعد كده نمون لكل شيء الموليا نموليانو زرانيا علامة سديد الدين لتشين موليا لك أشغال سديد الدين موليا أولا لا شرطنا بدل يبقى أولا شبك شرط الصلاة أو زياد أهم في طهارت هذا شرط نموز باول کې به طهارت نموز په میاشت کې به تر سلامه پورې یو ځای کې اودس مات شو نو مونځ به بیا اودس پکې مونځ به بیا او دا نور شرطونه نه دي استقبال د قبلې او ستر د بدن او پاکوالی د جامې دا ساقطي کله کله او طهارت نه ساقطي لا تقبل صلاة بغیر طهور یو مونځ د منځونو نه کلن وجودن بغیر ودسا بغیر طهارت نه قبلې چې جامې لري په بربنډ مسکی دا براشي په بربنډ نجاست د عورت شرط ورکړي خپل جامې نه سیند جامې او سپناس ته او چې استقبال د قبلې معلوم نه مونږ بکې د دې په وخت کې پیدا ما تولو فسم موجوده استقبال د قبلې شر کله کله ختمیږي چې کله تحیر حیران یې که نه او پته راته نه لګي نو تحري به وکړې کله دې خوا یو رکعت دی مانځه کې وی دې خوا ته وشه بیا دې خوا څلور رکعته څلور طرفه ته لکه شر کې به لمونځ کې بدلېږي تعویل لکه تیاره کې او خوش ځای کې ګیر شي او قبله نه پرېږدي ورځ به یا شپه یا نه شي معلومولی د استقبال دا سره او دا نور شرطونه کله کله څه دي هغه ختمي او دا نه ده نیت په اول کې په منځ کې کله سړی پرې افغاني ده دا وسه یو ګډوډ او یو زرګر دواړو خبرې کولې یو یې زمانه جمع مونږ کوو هغه بل وی ځان نه مونږ کوو نو دا ګډوډ ته وایي ستا ځان نه مونږ ولې کوو چې زرګر وایي یاره ګډې سرو ماښام راشم دومره ستړی یم سهار ځم ماښام نو ګډپه خو ټول درته ګرځي که نه ګډې خو ګرځي وپسې زه دومره ستړی یم چې بس ډوډۍ وکړم ماښام او خپل لمونځ یې بس ځان نه وکړم که نه جمع کې په امام وخت هم ډېر تېروي او کله بس زه ویده شم زما ځان لمونځ خوښ هغه زرګر ورته زما خو د جمع لمونځ خوښ دی ولې وی څلور رکعته امام کوي هر څه سبق خو هغه وایي زه پکې یو دوکان حساب کتاب کوم په یو رکعت په درېیم رکعت کې د بل دوکان درېیم کې د بل څلورم کې دا بل چې سلام ګرځوي ما د څلورو دوکانونو سبا دا پکار دی دا چې کم دی زیات دی لیول ولا برابر کړي زما چې ما د جمع لمونځ کې کار دا دا نیت دې پوره دی با نیت شرط د صلات دی کنه خدا کله منځ کې لوي سړي پیار نوسي او طهارت نه دا منځ کې مات طهارت باندې د ائمه او شرط د صلات په اتفاق هیڅ وعده یعنی ټول دا شرط موږ د طهارت د بدن یو طهارت د مکان یو طهارت د صوت یو سره استقبال د قبله یو نیت یو تکبیر تحریمه دا شرطونه دي دا شرط ډېر اهم دی دا خو په خلک ټول نه دي کوي څه به کوي څه به نه کوي البته امام مالک سے یو قول منسوب دی چې هغه طهارت په اول کې شک کوي په ابتدا کې نه په انتها کې چې سړی طهارت کې څه سمات وشي موږ دې چې کتابونه د مالک وګورئ کنه هغه شک د طهارت ټول موږ ته پاره دې په خبره طهارت په لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې طهارت مصدر دی کنه طهاره یا طهور
نصر باب او کرمم د طهوره طهورو د فتح شر په ټکو د فتحم د طهاره یا طهارو حرف حرفی په کنه راغلی د عین کلمه نو فتح باب د کرمم د نصرم د دوی ور بابو د طهارت طهور د دوی پیش او طهور پاکوالی ته وایي په معنا د نظافت سره لغوي معنی نظافت کوئی پاکوالی دا پس علماء وی نظافت او طهارت کوم معنا ټول پاکوالی دی ځان پاکوالی ولې نظافت او طهارت کې فرق دی په وګورئ دغه ترادف نه دی عموم خصوص من وجه کې بچي یو ماده د اجتماع د دوه ماده د اختلاف یو ځای کې په طهارت باندې نظافت باندې لکه سړی په پاک او اوبو باندې ټول او د سوي پاک لاسونه پاک شو مخه پاک شو دې تعلیف ته نظیف هم وایي او طاهر هم وایي د طهارت هم حاصل کو نظافت او پاکي او سپینې رڼې اوبو لاسونه مخه پاک دې طهارت هم د نظافت هم د ماده اجتماعي او کله به طهارت بوي او نظافت باندې د سیلاب په اوبو خړې وبلي او دستو کې یا تیمم کې نو طهارت ته خو نظافت نشته خړ اوبو باندې خاور ډکې کنه سیلاب ټول لاس له خاور او دا شوي طهارت راغله او نظافت راغله معنا اختلافي د جانب د طهارت نه موجود شي او کله به نظافت وي او طهارت باندې لکه سړی او دسو کې خو یو په پټونه وي یا دواړه پټونه وي لکه شیعه لا لاسونه مخه په پاک شو او کامل او د زینه دې کړي نو طهارت په دغه لري حاصل نشي کولای او نظافت حاصل دي لاسونه مخه پاک شو دا ځل لکه حیوان او ابيض په منطق کې تاسو ویلي حیوان او ابيض کې عموم خصوصو من وجه يوم عليه اجتماعي او په تراقي لکه حیوان باندې ابيض باندې لکه سپین او واش دیگه په خبره او حیوان دې او سپین ابيض هم دي دا ماده اجتماعي شو ماده تراقي ټول به هم حیوان دی او ابيض دی او کله به ابيض وي او حیوان باندې لکه سپین کاڼي ابيض دی حیوان دی ماده تراقي تقشان طهارت او نظافت کی عموم خصوص من وجه شو اصطلاحی معنی د طهارت سره اصطلاحی معنی دا ہے طهارت تو هو استعمال احد المطهرين هو استعمال احد المطهرين اي الماء والتراب مطهرين خوردا او قوبي زي استعمال لكوبو تيمم بصفة مخصوصة وصفة مخصوصة مصر بداسة ناس بداسة بصفة مخصوصة بطريقة مشروعة بصفة مخصوصة لإزالة الحدث حقيقة أو حكما حدث تزال ذلك حقيقة مرض حسي نجاسة أو حكما مرض معنوي ورود شان باتنا شان هو لا سبب يعني بعد ذلك نرجع جميل وسه بشنقولا ليش شان باتنا يكون حتى شكرا المعنى لازم هو استعمال احد المطهرين من الماء والتراب بصفة مخصوصة لإزالة الحدث حقيقة أو حكما يعني هيسي وغير هيسي انگریزان یومئی کے لمکر مجال ملو انت جب اقول اغدر مامان نور سبق نہیں ملے گا بس مامانی نمازی بس مخیر جمع جمع خیدی گئے یو امام منذر ایسا لیدہ سامو نامولیان متویل ہندوستان پاکستان اور اس قابل ناس منشتا ہم بالکل ٹھیک ٹاک ہوتا سمجھا کہا سروں سے کچھ ٹھیک ہے ایسا لیدہ سامو لے ہوئے ہوگا
mundu politik kalau sampai mundu. Kalau tahu mana pemuslim syang ada. Aku itu balik ke bodoh nama. Ada yang saya barang. Ni mulia. Kadre iman. ايش البرامج؟ ده حدث قرآني كده ورودي بعد ورودي بعد تقول تسمع إذا بعد مسألة روانا أبو الطهارة شو كنا أبو الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه رسول الله مباركنا عن رسول الله تقول لما كتاب مرفوع حديث رسول الله تبلس بعد كتابه موقوف حديث الصحابة ومكتوب لك التابعين لك فمستند عليك مكتوب شتان أو موقوف شتان أو مرفوع شتان أو فمتابع عليك مرفوع شتان موقوف شتان مكتوب شتان علماء ذكر سياسة الكون يا سياسة الكون كتابون تقول مكتوب استخدام المرفوع والاتفاق البتة طبعا مكان موقوف مكتوب كيفية طبعا زمنا لا أسالة بطول مرفوع البخاري هو الترمذي هو ايش يبقى عن رسول الله ذكر يعني الصحابة وعن التابعين وإيه مرفوع نجاته ما وصل إلى النبي من قوله وفعله يريد رسول الله مبارك مرفوع قولي مرفوع أو فعلي مرفوع لا بد ما هو ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور قادر وبيان دليل مسألته لا عنوان جديد ترجمة الباب لا يوم التعامل لكن المهم بغير وتصلك بالله تعالى ترجمة الباب لا عنوان مسألته كيف لا مسألة المستقبل في جودة ضروري شرط أو حديث هو الفيش حديثه في باب أكثر حديث فتقرب عليه لا جملة حديث كبيرة تقول ذلك الكلام وهذا حديث سنة واحد لا تقبل صلاة غير قول ولا صدقة من قوله وجملة اليوم جملة واحد عنوان الباب عنوان المسائل ترجمة الباب ودوري يقولون تقول ذلك شرط درست حديث لازم تقدس أو الطهارة مسألة بجارة أو شرطية فلا تقبل صلاة بغير طهور نقول ترجمة الباب وباقي الأحاديث لو الترمذي يقول مندس وفي السند المتصل منا إلى الإمام الترمذي إلى الإمام الإمام الحافظ الإمام الترمذي يعني أنا سند كان زمان أستاذنا ومشكلة تلي أبو الفتح القاسي محبوبي أو ترمذي سند وفي السند هي المذكور بس يوضع الخلق يوضع الكلام ولا الترمذي سند قال ليه الترمذي ولا حتى سنة الترمذي والثاني الذي سبقني اجتماعي سبقني لي أستاذ سبقني أو دي وتناس الترمذي وازنه فسبقني مختلف عليه حتى سنين ويسوي حتى سنة كلها لا عبارة هو وبه قال حتى سنة أنا مقاني سنة كلها من فريق زمانك الترمذي دور سير الشديد مليان الناس أغطول ترمذي ويدو أستاذ قتيبة قتيبة بن سعيد البخاري وأستاذ مسلم وأبو داود ايش بقى فلا تعرفون اللي حشوك كده لا يعني خان لا خلك تسبون بكلام مشاء كان كده وقت كذا شو كان كده مرشو لازم مشهور فرق يعني كده سيستطيع أن يعني يا مشهور فرق العاشرين يعني مشهور أبدا لا يعني أنا سبب يمين ذكر يعني قتيبة بن سعيد بغلان ده لماذا حشوك وتلفيه خراسان ke Khurasani Baglan Afghanistan ke Baglan di zaman Kabul na kuat mazar betul Baglan ke Baglan dia boleh khamri dah apa sepontus itu sendiri dah lagi fenomena bukan jadi pembukaan kerja kemudian seluruh dunia ini hari Qutaybah bin Sa'id قال أخبرنا أبو عوانة قال وصلوي يعني قرأت على الشيخ أبو عوانة نبي كوفي عن سماك بن حرب
نادى توفيق الآن إيه لا حديث بوص على دوس على ترى اليوم وتوتر سماع تقول أو من دوس نادى هنان إيه هو في عن إسرائيل عن سماع ليش يقولون لا تقول إيه سماع بدل ذكر كده مدار سنة يوزك وبذلك البدل ذكر ذكر ابن حد يوم ولادة فلان هم غشوا وتابع سمعت حد بيه ودي كل فلان هم وسألناه مشنا ذكر البدل يجي هو حتى سنة لا تحويل يدي ما بيان فرو لا تحويل لا شيء نبغى تبذل كفوم يسير عليه وطمع فيه تحويل أوريدو تقول أوريدو اللي كان تحويل هذا اللي جبيه وشيء لسنا تقول حدثنا بكر بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب نحول من ذلك السند إلى سند آخر يا حاوي قال وحدثنا عن الناس تلميذهم بيقول أستاذ أبدا وكينا وأبدا إسرائيل ليجا عن سماك بن حرب بدك حد الإسلام داسك تكون أستاذ يكون تجي بيه أقرب ويو حد جاءنا أستاذ من ذلك ويجيبه نيمة أغلق كيسر كلهم قرأ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص هذا تابعي لما ديني منورين مصعب بن سعد وبعدين فأقول لك وفيه يعني سماك وإسرائيل ووكيل من الجراح هذا إمام شافعي أستاذ محدث فشكوا إلى وكيل هذا كوفيلي مصر كخاطئة نو مصعب بن سعد تابعيني تا سعد بن أبي وقاص عشرة مبشرة غيري عالم رجل أو تابعي هم إذا كانوا يقبل كان نوعي ابن عمر سيدنا وكانوا على ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ملتقى بلي يوم كلا وجوزا بغير فاقوال ولا صدقة لا تقبل صدقة وكيف أتنقش عليك ونقبل أغا خيرات وصدقان من غلول تلا حرام مال لخيانة دمال لخلاق فيصولي نفس لفظية حديث ودي حديث كي وصرور مباحث كي كان يوهو بيان مفردات بهم بيان مسائل مستنبطات لدي حديث دريمو اعتراضات مليان لفاحناف لدي حديث التعلق ساتي شكل مسائل دي وي نور مليان باعتراضات كي باعتراضات ايه كلا فاحناف لا دريم بحث وصرورم يو اصول حديث ولا بحث ايش كان صلور بحث الرسول صلور يوم بيان مفرداتهم علماءنا الحديث كانوا مسألة ذم مسائل مستنبطة للحديث ودريم اعتراضات مخالفين بأحنافهم شيء وداري جواب بتكلم وصلورم اصول حديث بحث كذا إذا لا تحويل شو يعني خبر فتراش نبيان مفردات ايه وده ابن عمر حالاتكم ابن عمر اللي قال لهم سري عبد الله بن عمر ودي بلاد صلي وزين مسلمان الشريف ومدينة هجرة بلاد مكة ايه هجرة مكة هذا كان عندنا بلاد سبع صباح هذا وبجانجي أحد هذا عمر صوره بجانجي أحد كتور أساس كان يشوف بعدين نولا وبجانجي خندق كبير في البلد سكان أيوة كان يومين كان بجانجي جنگ خندق جنگ خندق کے لیے شامل ہو مجاہدین وبوفد کی اجازت کو تعملوں عمر احکام وکلم اور محدثین کے مکثرین یہ سرور اتیا کال عمر کے وفات کے 75 ہجری در او یا ہجری کے یہ وفات سرور اتیا کال عمر آخر کے پستر کو معذور شو بدن غیر غټو
فآخر کې کنه دا بعضې بوډاګانې کنه پېډې غټه شو بدن یې ډېر دروند شو نو چې مونځ به یې کوو نو قاعده کې به یې دواړه خپې داسې وکړې دا اهل حدیث به وایي چې خپې داسې وباسي هغې به مونږ جوابونه کوو دا د بوډاګانو لپاره چې غواړې نه به ټیټ کړې دا راجح برته وایي نو ته به دا ټوټې باندې کېناسته که نه توافق په مسله کې به نه شي ښه چې مانځه له به رکوع له به ته که نه نو دروند سړی خو به ځمکه لاسونه مخکې کړي که نه چې دروند سړی وي که نه شپېته یا اتیا کاله بوډا وي وزن یې ډېر و دلته به یې پېټ تړلی و پېټ کړ پېټه مبارکه لکه غټه وه داسې اخر کې باندې کلته نو چې سجدې له به نو موږ احناف وایو چې لاسونه به مخکې او پنډی کېږي بیا به لاسونه دا خو چې طاقت کې طالبان و چې بوډا شي اوس که پښتو ځینو بیا راغورځېږي نو خلک لاسونه مخکې کېږي دا بوډاګان نو دا اهل حدیث به دا خبرې کوي بیا چې لاسونه مخکې کېږي نو داسې ځان هم وغورځوي پوهېږي که نه دغه په شان دا ټول احادیثو بیا چې علم وکړي دا ټولې مسلې به ورته ښکاري دا د بوډا لپاره دا ځوان لپاره دا روغ لپاره دا ناجوړه لپاره دا د عذر حالت